الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالموت موعظة. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی تاسو د ټولو د پاره دا مرګ دا صرف یو نصیحت دی او حقیقت کې دی هم نصیحت کې انسان منګو تاسو ځان سره دا سوچ وکړو زمونږ گاوند زمونږ رشتہ داران زمونږ وروڼه بایګان بعضې موقعو کې داسې وشي چې پلار ژوندی وي رور ژوندی وي او ماشوم بچی روغ رمټ بس هغه د الله روح تې واخلي وي موږ وایي وفات شو. نو دا په دې نه ده چې زه به 500 کاله به زه ژوند تېروم او زندګي به تېرومه دا به مرګ راځي. نه، د ټول څومره په دنیا کې څومره فرقې او څومره ډلې دي که هغه دهریه دي چې د الله ذات نه منکر دي د هغه ټولو په دې کې اتفاق دی چې دا مرګ به راځي خامخا. نو دا مرګ به خامخا راځي. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم هوښیار انسان چاته ووایي چې د دې د کم زندگی اوس شروع کیږي د دې لپاره په دنیا کې تیاری کوي. پیغمبر علیه السلام وفرمایل الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، چې هوښیار انسان په ټولو کې په تاسو کې هغه کس دی چې هغه د خپل نفس سره حساب کتاب شروع کړ چې ظالمه دومره زندگی دی تیره کړله، څومره دې ښه وکړل څومره دې بد وکړل، آخرت له دې څه تیارې کړی دی، دنیا کې دې ته راغلی څه دپاره وي، نو د خپل نفس سره حساب کتاب کوي. ورپسې فرمایي وعامله لما بعد الموت، او چې کوم ژوند دا د مرګ نه پس شروع کېږي چې د برزخ او د قبر ژوند دی د هغې دپاره تیاری کوي. او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام کمکر انسان هغه چاته ویلی دی چې هغه د نفس خواهشاتو پسې روان شو او وتمنا علی الله او په الله امیدونه ساتي چې الله رب العزت به راته بخښنه وکړي. محترمو دا زندګي زموږ او ستاسو تېرېږي تېره شوله چې کوم مطلب د 40-50 نه ته رسېدلي دي یا مشران دي لږ سوچ وکړئ چې دا ژوند څنګه تېر شو. انسان پرې پوه نه شي بس تېر شو. نو یو موقع دا به ما او تا په هر داسې به راشي چې دې ځای له به راځو. اوس دې ځای کې به زما او ستا څه په کار راځي؟ شریعت او قرآن د دې نه ډک دی چې دې ځای کې به ستا څه په کار راځي. په دنیا کې الله زندګي او ژوند راکړی ده، د اوس نه یو عهد ځان سره وکړو چې د دې ځای دپاره به تیاری کومه. شریعت تا ته دا نه وایي چې مزدوري مه کوه، ملازمت مه کوه، زمینداري مه کوه. شریعت تا ته وایي مزدوري هم کوه حلاله. رښتینی تاجر به ورځ د محشر دی د انبیاو سره وي. تا ته وایي ملازمت هم کوه، مزدوري کوه، خپلو بچو له رزق راوړه خو حلال راوړه. چې هر قدم اخلي نو لږ ته کې سوچ کوه د حدود مه کراس کوه. نو چې کله ته په دنیا کې داسې زندگی او وخت تیر کړي چې ته د الله حدود او د شریعت حدود نه کراس کې، په هر کار کې لږ سوچ کې د شریعت لار پکې ګورې، ستا مزدوري او ستا دنیا کې دا وخت تیرول دا ستا دپاره عبادت دی، دا به دې دلته په کار راځي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کله دا انسان مسلمان قبر کې کېښودلی شي په دنیا کې د قرآن سره مینه ساتلی وي، د قرآن مجید تلاوت یې کړی وي، په هغې عمل کړی وي، دا قرآن راشي او سر ته ونه ودرېږي. د دې قرآن د وجې بیا منکر نکیر چې سوال دپاره راځي نو هغه هم په احتیاط راځي. او دا قرآن د سره وي د اعمالو په وزن کې هم د اعمالو وزن هم درنی، بیا دا قرآن دی چې دی نو جنت ته هم داخلي. او دا زما ذمهداري ده، تا دنیا کې ما له ټیم را کړی و، تازه تلاوت کړی وم، زه دې په ما دې عمل کړی و، زما ذمهداري ده تا به جنت ته داخلوم. محترمو زندگی
تیره شوله ډېره تیره ده او هېڅ پته نه لګي زموږ به څوره پاتې وي دوست نه ځان سره چې د مقبرې نه ځو ځان سره یو عهد وکړو څنګه چې حدیث شریف مې ویله او رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل تاسو دپاره د مرګ بس دا یو وعظ او نصیحت دی چې تاسو د دې مړي ته وګورئ چې د ده نه ساه ووته نو دا ستاسو دپاره د دې نه بل نصیحت نشته او تاسو به خامخا دا مرګ راځي او یو شاعر فرمایي ويا صاحبي لا تغترر بتنعم فالعمر ينفد والنعيم يزول اے زما ملګريه اے دوسته د دنیا په نعمتونو غاوره کېږه ما دنیا په نعمتونو غاوره کېږه ما چې تا سره هر څه دي ته خوشحاله او زه بس زه په کامیاب یم نه فالعمر ينفد والنعيم يزول عمر ختمېدونکی دی تلونکی دی چا سره وفا نه کوي والنعيم يزول د دنیا نعمتونه زایله کېدونکي دي ختمېدونکي دي نن تا سره سبا بل سره او اذا حملت الى القبور جنازه فاعلم بانك بعدها محمول او چې کله ته یو جنازه په خپلو لاسو باندې اوچته کې او مقبرې ته راوړې او بیا دې په خپلو لاسو باندې یو خپل رور یو خپله خور دفن کړله نو فاعلم بانك بعدها محمول لږ ای مسلمانه ځان سره لږ سوچ هم وکړه چې یوه ورځ هغه ورځ که مازدیګر ولې نه وي هغه ورځ که سبا ولې نه وي که میاشت پس ولې نه وي خو بیا هم یوه ورځ ته هم دې ځای له را روان یې نو دا زما او ستا دپاره نصیحت دی الله دې کي داسې چې زموږ دا زړونه د دې نه نصیحت واخلي د دې مقبرې نه نصیحت واخلي چې او دې ځای ته به راځو نو چې کله د دې ځای غم پیدا شو د آخرت غم پیدا شو دا زموږ زړونه ومنله چې او قیامت شته او قبر شته بیا به دروغ نه وي بیا به غلا نه وي بیا به ډاکه نه وي بیا به د بل مسلمان حق نه وو بیا به پولې نه وو بیا به پردی پیسې نه خورو څومره خبرې چې دي د هر څه کې به لږ سوچ کوو چې ولې دې ځای له به راځو جواب به د هر یو یوې روپۍ ورکوو نو الله دې وکړي داسې چې موږ سره د آخرت غم او درد پیدا شي دعا به کوو او یو پیر الحمد درې پیرې قل هو وایي او دې ټولې مقبرې والا ته یې ور وبخي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين یا موږ چې کوم تلاوت وکړو یا الله د هغې ثواب د دې روح ته ورورسوي یا الله دې ټولې